السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به او د صحت جامې بم پر تن باندې محترم المنځ قضا کول ډیره سخته ګناه لري ځکه د لمانځه د قضا کولو په وجه سره انسان ته ډیر سخت عذابونه ملایوي د لمانځه د قضا کولو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر احادیث فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د کم چا چې لمونځ قضا سي یو لمونځ قضا سو هغه په خپل وخت کې ادا نه کوي د دې په وجه دغه انسان ته یو عقوب عذاب ورکول کیږي یعنی صرف د ماپښین منځ د قضا سو هغه د مازیګر په وخت کې راوګرځاول د خپل وخت کې د نه کولو په وجه سره دغه انسان ته یو عقوب عذاب ورکول کیږي او یو عقوبتیا کاله او یو کال 360 ورځې د قیامت ورځ د زرو کالو سره برابر په دې حساب سره چې الله تعالی و انسان ته د یو لمانځه قضا کولو په وجه عذاب ورکوي 2 کروڑه اته لکه کال جوړیږي ای مسلمانانو ته سوچ او فکر وکړئ او لمون صرف 10 منټه کې ادا کیږي بیا انسانان د لمانځه د کولو نه غافل دي او دا څومره سخترین عذاب دی چې انسان ته صرف د یو لمانځه په وجه ملایوي او نن رافات په مسلمانی کې صرف منځ دی او کچيري مش په منځ کې هم سستی شروع کو او بیا په مسلمانی کې رافات کم شي حضرت نوفل بن معاویه رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم سړی چې یو منځ قضا کې هغه داسې دی لکه د مال اولاد چې ټول هلاک شي یکی تنها دی پاتې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د منځه قضا کولو مثال د مال او اولاد سره ور کړی هغه ځکه چې د انسان سلمونز قضا کیږي د مال په وجه سره د کاروبار په وجه سره د دنیایي ضرورت په وجه او د اولاد په وجه سره قضا کیږي نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مال او اولاد سره د منځه قضا کولو مثال ورکړي یعنی څنګه چې انسان د مال په وجه سره د مال د هلاکت په وجه سره خفګان کیږي غمجن کیږي او د اولاد د هلاکت په وجه پریشان کیږي او غم او پریشانی پر د باندې راځي او په دا باندې د ډیره پریشانی او غمګینی کوي باید د دین د منځه قضا کولو په وجه زیات غمګین او پریشان شي ځکه چې د قیامت په ورځ چې کله د دغه عذابونو په خپل سترګو باندې وویني او بیا به دا تمنا کوي دا به خوښي چې کاش کې په دنیا کې زما مال اولاد د ټول هلاک شوی وای زما نه صرف یو مزنوي قضا سو په هغه ټین کې چې د فریادونه کوي د جړاګانی کوي او کچيري د وښکو پر ځای باندې ویني را رواني سي هم د ته هیڅ ګټه نه رسي ای مسلمانانو باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ارشادات باندې عمل وکړو او د دین مابعد کې هیڅ کله زموږ سلمونز قضا نشي کچيري المنځه قضا سي بیا به د الله تعالی په دې باندې ډیر سخت عذابونه و انسان ته ورکوي